محترمو نو یو واقعه کتابونو ذکر کړی ده یو بچی د مور پلار یو بچی نوجوان چې کله تعلیم کو مال دولت هر څه کوله جیداد ول پلار خرڅ کړ مور ول خپل کالی خرڅ کړ هغه باندې تعلیم په وکړو او انجینیر ته جوړ شو خو قابل انجینیر وده اپلای وکړه د بهر ملکونو پوسټونه رااله نوکرۍ رااله هغه ته اپلای وکړه د سعودي عرب په سرزمین باندې هغه ته الله پاک د انجینرۍ د خدمات یو مقرر نوکر شو خپل هغه ورته هغه ګال کې راځي به ته مونږ ته ستاسو ضرورت دی هغه د خپل مور پلار ته کېناست مورې بابا جانا ما ته د بهر ملک نه نوکری ملاو شوې ده لیټر راغلی خط راغلی ما ته هلته کې جاب ملاو شو دا مور پلار خو اگر چې دغه یو سهاری وه دغه دغه غوښې وې دغه یو ماشوم بچی و خو مور پلار عموما د خپلو بچو په کامیابۍ خوشحالېږي خفه کېږي نه دا به ډېر بدبخته مور پلار چې د خپل بچي په کامیابۍ باندې خفه کېږي د مور پلار ارمان دی چې زما بچی کامیاب ډېر ورپسې خوږېږي ورپسې اجازه ورکړه بچی لاړ شه اجازه دې ورکړه دا بچی لاړ او د حرمینو خوا کې خدمت کوو ډیوټي والده به حرمینو کې به هر کال حج هم کړو 12 کال یې تېر کړو 12 حجونه یې وکړو نو چې کله به حج کوو په زړه کې به زړه ته به یو اواز راته هاتفي غوندې اواز و چېرې ستا دا حج نه دی قبول شوی ودې د مطاب کې ناست دی جاړي ځان سره فکرمند دی چې 12 حجونه مې وکړو او د ما حالت هغه د دې عمل هغه سکون نه میلاویږي چې ما پړه کې سکون راشي چې دا یو کار خو مې وکړو الله به یې قبول کړي زما پړه ته به دا سکون نه راځي پرې جړل نوجوان لګیا دی جاړي یو مشر یو کس ولیدو نو هغه ته تپوس وکړو بچي ولې جاړي څه تکلیف دی درته ولې جاړي هغه ته بابا جان بس داسې واقعه را سره شوې 12 کاله دلته حج کوم او هر کال ما ته داسې محسوسېږي چې دا حج قبول نه دی هغه ته بچی د کم ملي نه راغلی چې د پاکستان خو په پاکستان کې دی څوک رشته دار شته بیا زما خو رشته دار شته مور پلار مې دي هغه په پاکستان کې دي چې راغلی دی مور پلار ته تپوس کړی دی بعض څه مصروفه شوی یم چې دا سمه طریقې سره مې تپوس نه دی کړی چې به روزانه تپوس کېږي هر ماښام د بچو تپوس هم خلک کوي شي او د مور پلار هم کوي شي بعضې بدبخته پایې کې کال تیر شي خپل مور او پلار سره موبایل رابطه ونه کړي بهرحال محترمو عرض مې دا کوم هغه دوی بچي لاړ شو خپل مور پلار ته حاضري وکړه د خپل مور پلار تپوس ته ډېر راغی ډارک چې کله کلي ته راورسېد د خپل پلار تپوس خپل پلار نوم یو کس ته وایي پلانکې یې پېژنې 12 کاله په منځ کې تېر شوي یو غټه زمانه ده هغه دوی چې هغه وفات شوی دی پلار هغه لاړ وفات شوی دی زه رالم ما پیسې وګټلې خو پلار نشته دی محترمو دا پلار په پیسو بیا نه میلاوېږي په الله قسم د دې پلار خدمت دا بیا په پیسو نه میلاوېږي خلک چې د پلار قدر یې نه دی کړی په زندګۍ کې نن هغه د قبر د پلار قبر ته ولاړي سترګې نه اوښکې بهېږي خو د پلار د خدمت د خپلو چاپې کولو موقع ته نه میلاوي دا حاجي څنګه دا تپوس ته بیا نشي کولی دا تپوس په زندګۍ کې کېږي بیا وروسته نه کېږي محترم چې دا مور پلار لاړه سترګې پټې کړې دنیا نه لاړ رحلت یې وکړو بیا ګورې نه میلاوېږي محترم نو هغه خفه شو چې پلار خو رانه لاړ یو دروازه مې جنت بنده شوې ده الله دې رحم وکړي لاړه کور ته ورسېده کور کې د مور حال یې اخیسته ویې کتل په کټ کې یو کمزورې ابۍ پرته ده بدن ډېر زیات کمزورې شوې په بدن پسې صرف اډوکي دي اډوکي بدن یې کمزورې دی ابۍ لاسونه نیولي دي بره د ده دا خیال و چې پلار خو مې هسې تللی دی لاړ به شم دې مور ته به ووایم مور ته به معافي وغواړم
چې مور ستا په 12 کاله کې تپوس نه دی کړی مور معاف نه کې زه پړه کې امید چې کم سے کم دا مور دا به معاف کی او مور یې داسې چې لکه مته وې چې مور یا داجی ما نه غلطي شوې ده ما معاف کې دا مور پلار دی دا زړه کې هر څومره خفه شي او محترمو دا چې کله بچي معافي وغواړي محترمو دا زړه نرمېږي د دې سره تاسو په الله قسم چې چاته الله د میندو د مور پلار جمدي دي لږ وګورئ لږ غاړه دیواله لږ وګورئ چې ډېر هم خفه په الله قسم دا یو نرمېږي لږ ورته ووایم داجي څنګه بېګا شپه دې څنګه وه ما نه غلطي شوې ده دا خبره مې تیزه کړې وه ما د معافي وکړئ انشاءالله دا پلار او دا مور به دې معاف کوي دې نوجوان پړه کې دا دي چې زه به د خپل مور نه معافي وغواړم ورته غاړه به وځم ځان ته به یې رالنډه کړم او دا مور به مې ما معاف کړي وی چې ویې کتل دې مور لاسونه بره کړي دي لاسونه یې چوت کړي لاسونه یې چوت کړي دعا کوي یا الله بچی مې روغ جوړ راولي وی ما وی دا به زما نه پړه کې شکوې کوي ګیلې به کوي ښېرې به راته کوي دا خو مور ما لپاره دعاګانې کوي چې ربه دې روغ جوړ لري او خپل ملک ته صحیح سالم راولي دا خو ما لپاره دعاګانې کوي دې ورته وایي مورې دعا دې قبوله شوه ستا بچی روغ جوړ تاله راغی سره د ندامت او سره د دې چې ستا ته نن کوستر کې دی تا ته نن عاجز ولاړ دی راغلی او دې بچي ما ته څه پته چې ته څوک یې ولې د سترګو نظر مې نشته تا اوس نه یم ته زما بچی یې که نه وي نه زه دې بچي یم پلان کې یم او ته وایي زه یې داسې نه منم ځکه چې زه خو اوس اینم نه ډېر خلکو ما ته ویلي وایي 12 کاله کې ستا بچی خو نشته زه دې بچی یم بل راته وایي زه دې بچی یم بل راته ویلي زه دې بچی یم نو که داسې نن بل څوک راغلي ما ته ویلي چې ستا بچی بهر ملک کې دی او پرېږده زه دې بچی یم د خدمت راته څه ووایه نو کېدای شي داسې ګاونډي څوک او دې بچی مورې زه ستا بچی یم پلان کې نو چې کله یې ورته ورلړ شو دا مور ته ورلړ شو د مور یې ښکل کو د مور باندې بچي بوی ورغی بوی د بدن بین پې ورغی مور وی په ژړا شوه او وی یا الله شکر دې تا زما بچي ماله راوسته او روغ جوړ دې راوسته یا الله ستا لاک لاک شکر دې چې ته دې په 12 کاله کې حفاظت کړی دی ته دې ضرورتونه پوره کړي دي دې دې خوشحاله ساتلی رب لاک لاک شکر دا بچي د مور نه پوښ کړي چې مورې په دې یو خبره مې پوهه کا ما ته اوسه پورې وي چې ستا بچي یم تا نه منله او ته وایي دا اوس دې څنګه ومنله چې او دا مې بچي دی ستا خو نظر کار نه کوي وي بچي 12 کاله مخکې ستا د بدن نه کومه خوشبوي خطا د بدن هر بدن خپل بیني د هر چا بدن خپل بیني وي کوم بین چې ستا د بدن نه خطا 12 کاله پس ما هغه محسوس کو دا زما د بچي د بدن بین محترمو کومه مور چې زما او ستا د بدن بین نه یېري په 12 کاله کې د هغې د بدن د خپو کشار نه پته لګي د اواز د ګفتار نه پته لګي د اواز او د خبرو نه میندو ته پته لګي مور پلار ته ما ورته هغه مور پلار خبرو ما ورته هغه مور پلار د وړو وړو خبرو دپاره خفه کوو رټوې ته په څه پوهېږې ستا پکې څه کار دی دا زما د ځوانۍ زندګي ده کینه په قرار په دې خبرو ته نه پوهېږي څومره مور پلارونو ورټو محترم عارض مې دا کوو د الله حبیب فرمایي چې حالات دي شي تباه و برباد دي شي هغه کس چې چا مور پلار په بوډاتوب کې د بیا موندل او د پرې بخشش ونه شو دا نوجوان وایي ما د مور پلار د باقي د مور خدمت وکړو مور خدمت مې وکړو لږې ورځې پس مور مې وفات شو بیمار وفات شو ما کفن دفن وکړو بیا واپس خپلې نوکرۍ ته لاړم چې لاړم بیا د حج ورځې راغلې حج مې کوو وی ما وی لبیک اللهم لبیک د بر نه مخاطبي اواز کېږي چې لبیک ستا حاضري دا قبوله شوه او یوازې دا نه
اساتیر دولس حجونه هم ورسره قبول شو دا حج هم قبول دی او مخکینی حجونه دی هم قبول شو محترمو عرض بدا کو دا والدینو خدمت وکړو د والدینو خیال وساتو